نو نمبر 1 چې الله طرف ته انسان ورنږدې کوي دا نوافل. نمبر 2 کثرت سجدې او سجدې بیا هم په نوافلو کې خلک کوي. همدغه شان دي تراویح کې چې کم دی نو دا کوي. نو مسلمان غفلت شکار کېږي به نه، چېرته تراویح دا پرې نه دی. موږ اکثر زار ماسوتن بیان کې را خبره کومه دی نوجوان طبقې ته چې اکثر چې کم دی نو موږ داسې غفلت شکار شو چې کله د قرآن کریم ختم وشي موږ وایو زه ختم شو خبره ختمه ده تراویح نوره چوټي ده. قرآن ختمول تراویح کې مستقل سنت، تراویح تر اخره پورې کول دا مستقل سنت دي. مسلمان الله طرف ته ورنږدې کېږي. الله د ټول شپې عبادت پتا باندې لازم کړو. د ورځې عبادت دا چې سهار نه ماښامه پورې ته روژه نسه، یو د شپې عبادت بدای چې تر ماسوتن نه اخوا تراویح وکړه. تراویح سره د شپې عبادت حق ده، روژې سره د ورځې عبادت حق ده. کله چې را دواړه تا تر اخره پورې وکړل تا مکمل طور باندې د میاشتې حق ادا کو عبادت یې وکړه. که چېرته کې تا د ورځې خو روژه ونیوه ماسوتن دې تراویح پرېښودې تا نیمه میاشت عبادت ادا کو نیمه میاشت ستا نه شیرې نو دا پاتې شوه. نو انشاءالله د دې نه اخوا به هم تراویح دا ترک کوو نه، ځکه په دې کې 40 سجدو توفیق الله موږ له راکوي او د هغې سره سره په یو سجده باندې الله ته یو انسان چې کم دی نو دا ورنږدې کېږي. او دویم نمبر دا خبره ذهن کې یاد وساتئ، کله کله شیطان په انسان باندې داسې اټیک وکړي چې دا انسان خواهش پرست کی د خپلو خواهشاتو ادبار شروع کی د ځان له رکعتونو کې چې کم دی نو پیکیجونه ولټئ. هغه ورځ ماته یو کس ټلیفون وکړه د اوس مسله دا 2 رکعاتو شروع وه. یو کس ما د ټلیفون وکړه وی زه یو ځای نه خبرې کومه څه ځای یاد کړه وی زمونږ امام د جومات کې موږ له اوس تراویح څه کال چې کم دی نو 6 رکعاته کوي. دا د کرونا وایرس د وجې نه خصوصي پیږه عبادت کوي. او بیا د خونه او د مزې خبره بله د 6 رکعاتو سره سره د خونه او د مزې خبره ده، د خندا خبره ده چې قرآن څنګه وایي زمونږ هغه کس چې موږ له تراویح کې د قرآن ختم کې هغه د قرآن حافظ نه دی. ما چې د قرآن حافظ نه دی بیا تا له تراویح څنګه کوي؟ وی موبایل کې ځان ته قرآن اچولی دی او چې کله پاسي الله اکبر نیت یې وتړه الحمدلله رب العالمین موبایل کولاو کې دغه شانتې لګیا پکې موږ له یو رکو سبق وای او بیا رکو ته ښکته شي او بیا چې کم دی نو راپاسي یاره موږ د امام پسې شاته مونځ کوو که نه کوو. یاره ما په خدای قسم چې رات تراویح خو زه نه قبلوم الله به یې څه قبولي کړي. تاسو یې قبلوئ چې انسان د موبایل مخکې نیولی د هغې نه چې کم دی نو تلاوت کوي او تراویح چې کم دی نو راوستې 6 رکعاتو له مړه دا خو عبادت پورې هسې استهزا او مذاق دی. نو خواهش پرسته به نه جوړېږئ، په دې باندې به د الله شکر وباسئ چې الله د سحر نه د ماښامه پورې د روژې توفیق درکړي، الله د کاملو تراویح توفیق هم درکړي. او بیا بل دریم نمبر سیز چې رب کائنات ته یو انسان ورنږدې کېږي موږ وی نمبر 1 سیز دا چې نوافلو کثرت کوئ الله ته به نږدې شئ. نمبر 2 سیز دا سجدې وي، سجدې هم خلک فرایض و نوافلو کې او دغه شان دي چې کم دی دې سنتو تراویح کې ادا کوي. سجدو سره الله ته یو انسان ورنږدې شي. دریم نمبر سیز چې په هغې باندې الله ته یو انسان ورنږدې کېږي دا څه شی دی؟ دریم نمبر سیز امام مالک رحمت الله علیه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هغه ما خپل رب چې دی نو دا یو کم 100 پیرې په خوب کې ولیده. زما ذهن ته دا خبر راله چې یاره که 100 پیر الله تعالی خپل دیدار ما ته را نصیب که په خوب کې نو زه به د رب کائنات نه یو تپوس کومه چې ربه یو انسان دا خواهش لري چې تا ته در نږدې شي د هغې وجه به صحیح د هغې ذریعه به صحیح کومه لار ده چې انسان دا وغواړي تا در نږدې شي نو هغه لار راته لږ وښیه چې په هغې باندې زه هم لږ در نږدې شم. هغه دور هم الله تعالی را چې سلم پیر هم الله تعالی را خپل ځان په خوب کې چې کم دی نو اوخو د الله دیدار ما سلم پیره په خوب کې وکړه. ما ورته وی چې ربه یو انسان دا غواړي چې تا ته در نږدې شي ربه د نږدېوالي لار سره دا وارې 2 وجې موږ بیان کړې 2 لارې. یوه لاره دا وه چې انسان نوافل کوي، یوه لار دا چې انسان سجدې لګوي، دریمه لار چې کم دی الله امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ته خوب کې ښیي چې امام احمد بن حنبله که چېرته یو انسان دا خواهش او تمنا لري چې ما ته را نږدې شي د هغې دپاره لار قرآن کریم دی. دا قرآن کریم دی اوري او د دې تلاوت یې کوي دا انسان به زما طرف ته را نږدې شي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وایي
خبره مې لږه نور هم واضح کړه چې خلکو ته پرې کې لږ وضاحت غونته کې راشي. ما ورته ربه که یو انسان پرې قرآن پوهېږي هغه تا ته در نږدې کېږي، او که په قرآن باندې نه پوهېږي ما ته چې بفهم او بلا فهم، که چېرته یو انسان پرې پوهېږي او که نه پوهېږي، یعنې که په معنا او ترجمه او تفسیر پوه دی او که نه دی پوه، بیا هم د قرآن په ذریعې سره زما طرف ته رانږدې کېږي. پرې باندې یو ځل بیا و چې الحمدلله الله د قرآن هغه توفیق هم تاسو له درکړه. الحمدلله سجدی هم سیوا زمونږه، الحمدلله الله ته چې کوم دی الله د نوافلو څه توفیق هم راکوي. د هغې سره سره د قرآن کریم ختم هم شو د کم په ذریعې سره چې رب کائنات طرف ته یو انسان چې دی نو دا ورنږدې کي. او الحمدلله خوش قسمته انسان دی د دې کور دا مالک چې هره میاشت کې چې کوم دی رمضان مبارک کې 2 او 3 ختمونه کوي. یو چې کوم دی نو ختم نه شو ډېر په بهترینې طریقې سره وشو. د قاري صاحب د تلاوت ماله ډېر زیات خوند راکړه، په ډېرې ښکلې طریقې سره الحمدلله ختم ورسید. او بیا دویم قاري صاحب راغلی دی انشاءالله د 4 سرې نه سبا نه چې کوم دی نو هغه به ختم شروع کوي. سبا که بله ورځ ده بل ورځ نه به انشاءالله ختم شروع کوي. نو د دې اطرافو کسان چې کوم دی نو دې شرکت وکړي. عزتمندو را خبره ذهن کې یاد او ملحوظه وساتئ، دا قرآن مجید یو ډېر زیات غیرتي کتاب دی، یو ډېر زیات غیرتي ملګری دی. دا داسې ملګری دی چې د دې سره د په څه نه څه طریقې سره تعلق او ملګرتیا راوسته. په خدای قسم په لار کې دی داسې نه پرېږدي. ګورئ داسې وفادار ملګری دی، دنیا کې هم در سره ټیټ ولاړي، دنیا کې هم عزتونه تاسو له درکوي. د کم قاري صاحب چې تاسو له ختم وکړه دا د دې ځای باشنده نه دی، د هغه لرې کالام د هغه مټلتان د علاقې دی. نن تاسو شاته او د ستاسو نه مخکې که چېرته د قرآن حافظ نه وی تاسو پرې دیره کې دلته نه پرېښودو چې ته څوک یې رقم ځای نه راغلی ستا چې کوم دی نو شناخت سره تاسو په ده پسې وروسته نه ودرېدئ. نن تاسو ری مخکې کړی او تاسو شاته ولاړ، دی د کچه عمر تاسو را پوخ عمر ولاړئ. دا عزت چې کوم دی نو چا ورکړه؟ قرآن ورکړه. قرآن داسې وفادار کتاب دی سنه طریقې سره د قرآن له د مینې لاس ورکړه. قرآن د بې عزتۍ ته ګورئ نه ورکوي، قرآن ستا عزتونه بړاوئ. دنیا کې هم داسې نه پرېږدي، انشاءالله قبر کې به هم داسې نه پرېږدي، انشاءالله آخرت کې به هم داسې نه پرېږدي. د الله رسول فرمیل قیامت ورځ به راشي، خلک په میدان محشر کې ولاړي، خلک به د سفارش په تمنا باندې که داسې څوک را پیدا زموږ سفارش وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل 2 څیزونه به مخکې شي د انسان دپاره به د جنت سفارش کوي. نمبر 1 چیز دا روژه ده، روژه به رب زما سفارش قبول کا. د دې انسان په باره کې زه سفارش کوم د جنت ته ورسوه. رب د ورځې چې کوم دی نو ما د خوراک نه منع کړو، ما د څښاک نه منع کړو، په ده باندې ما پابندیانې لګولې وې. بل طرف ته به قرآن راپاسي، قرآن به رب زما سفارش هم قبول کا. دی ما د شپې د خوبه ایستلی و، د زما تلاوت کړی دی، د زه اورېدلی ما دواړه چې کله سفارش شروع کی رب کائنات چې کوم دی نو رحم دا به په جوش کې راشي. روژې ستا سفارش هم منظور، قرآن ستا سفارش هم منظور، دا انسان جنت ته بوځي. ټولو الحمدلله. د دې قرآن مجید الله تعالی نن موږ له راورېدو توفیق راکړه، ختم توفیق راکړه، په کاملو تراو کې د کامل قرآن د اورېدو الحمدلله توفیق راکړه. دا یو وفادار کتاب دی ګورې ښه، او دومره وفادار کتاب دی. انسان خو اشرف المخلوقات، د دې انسان نه لا پرېږدوه نور اشیاو ته تاسو له غور او فکر وکئ چې د دې قرآن سره چا څه نه څه ځان ور ټچ کړی دی، د دې قرآن سره یې څه نه څه تعلق چې دی نو دا راوستی دی. دا قرآن څومره غیرتي کتاب، څومره وفادار کتاب دی انسان لا، او بلکې د انسان نه علاوه نور اشیاء له څومره عزت ورکوي. انشاءالله پر اخرنۍ عشره کې یوه شپه را روانه ده، او هغه شپې ته به خلک اعتکاف ته کښېني، هغې ته لیلة القدر شپه وایي. الله قرآن کې وفرمیل لیلة القدر خیر من الف شهر. د لیلة القدر دا یوه شپه چې دی د 1000 میاشتو نه زیاته غوره ده. موږ او تاسو سوچ وړو چې ربه دا ټولې میاشتې ستا میاشتې دي، دا ټولې شپې چې کوم دی نو تا پیدا کړې دي. ربه په دې شپه کې څه چل شوی دی چې دا شپه چې کوم دی د 1000 میاشتو نه غوره ده. یو انسان به د 1000 میاشتو نه به زیات عبادت وکړي، بل طرف ته یو انسان د یو شپه عبادت وکړي. ربه څه وجه کیدی شي چې 1000 میاشتو نه زیات عبادت کړی دی، د هغې نه چې کوم دی نو د یوې شپې عبادت اعلی او غوره دی. اخر دا وجه سره الله فرمایي د سورت اول سر خو لږ وګوره که نه، انا انزلناه فی لیلة القدر. ما دا قرآن پر شپه کې نازل کړی دی. اوهو نن موږ ته پته ولګېده چې الله په موږ څومره لوی رحم وکړه. نن تراو کې د
داسې قرآن توفیق راکا، داسې قرآن په موږ باندې ووې، په موږ باندې واورېده چې د هغې سره انسان خلاصه کې د یوې شپې تعلق او مرګتیا ورسره راغلې ده، د زرو میاشتو نه زیات تعالی غوره کړه. انسانه که ستا د قرآن سره داسې مینه یې لکه څنګه چې ستاسو عشق دی، تاسو هم مبارک شئ. دا د لرې لرې ځای نه دلته کسان راغلي دي، دا صرف د قرآن عشق په سر باندې راغستې دي. انشاءالله دا غیرتي کتاب ستاسو سره دنیا کې هم وي، انشاءالله قبر کې هم او آخرت کې به هم وي. او بیا دا میاشت چې کومه شروع ده دې ته رمضان مبارک میاشت وایي. په دې کې تاسو له علماو نه اورېدلي دي چې په دې میاشت کې یو سړی نفل وکړي، الله نفل نه لګوي د په عملنامه کې، نفل ولا په فرضو باندې بدلوي. داسې ده که نه؟ نفل د انسان په فرضو باندې بدل شو. دې انسان یو فرض ادا کو، تاسو د ماسخوتن لمونځ وسو دا یو لمونځ نه دی، الله یې په اویاو باندې بدل کړي. موږ وی رب آخر وجه سره آخر دا ولې چې تا موږ یو نفل وکړو فرض باندې بدلیږي، آخر یو فرض دا په اویاو باندې بدلیږي. دې میاشتې لره دومره برکت ولې میلاو شوی دی؟ الله فرمیل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا میاشت رمضان چې قرآن پکې نازل دی. قرآن دا معمولی کتاب نه دی چې خدای نن تاسو له اورېدو توفیق درکا، تاسو باندې چې کم دی نو واورو. کنه پرې علاقه کې به دا کسان نو، دا کم کسان چې دلته تراو ته ولاړ دی او دلته راجمع دي، پرې علاقه او بستۍ کې به نور خلک هم پرې باندې خدای شکر ادا کوي چې الله توفیق درکا. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا میاشت رمضان هغه میاشت چې قرآن پکې نازل دی. نن موږ ته قرآن قدر معلوم شو. رب دا خو ډېر عظیم کتاب دی، ښه یوه شپه کې نازل که، هغه شپې ورله ځای ورکړه زرو میاشتو نه غوره، یوې میاشتې ورله ځای ورکړه، هغه میاشت چې کوم دی نو دومره برکتي وګرځېده چې نورو میاشتو کې شیطانان سپړي دي او تړلي نه، دا د انسان عباداتو کې خلل پیدا کوي. په دې میاشت کې چې کوم دی نو ربه شیطانان دا تړلی شوي سمندر ته راچولی شوي. ربه نورو میاشتو کې موږ د انسانانو رزق ته ګورو، رزق دومره برکتي نه. ربه موږ د یو غریب درستخوان وکته، د هغه په درستخوان باندې 4-5 قسمه خوراک پروت دی. ربه دا وجه سره دا د رمضان مبارک برکات دي، ځکه د رمضان مبارک کې هم دا قرآن نازل دی. رقم قرآن ختم چې الحمدلله تاسو کو بیا وای الحمدلله. او بیا د هغې سره سره قرآن وفادار کتاب، وفادار او دومره وفادار دی. انسان خو الله عبادت له پیدا کړی دی، دا تمام سیزونه الله تعالی د انسان د پاره پیدا کړي. دا که شپه او که ورځ د انسان د پاره پیدا را، دا که نور او سپوږمۍ د انسان د پاره پیدا را، دا ځمکه را دا د انسان د خدمت لپاره چیرې نو پیدا را. انسان د اشیاء مخدوم دی، دا تمام سیزونه د انسان د پاره خادمان دي. اوس چې کوم دی هغه مخدوم د قرآن سره محبت پیدا کوي او تعلق راولي چې الله خادم لره قرآن په ذریعه سره دومره فضیلت ورکوي. هغه انسان چې د هر سره د انسان د پاره پیدا و، کرے انسان قرآن له غاړه ورکړه، د قرآن له مینه ورکړه، دا قرآن به څومره د انسان سره چې کم دی نو وفا کوي. تاسو کتلی دي موږ باندې چې کم دی نو دنیا کې 2 ځایونه ډېر زیات خواږه لګي. هغه 2 ځایونه کوم ځای دي؟ دنیا کې کوم ځایونه چې موږ باندې ډېر زیات خواږه لګي؟ مکه او مدینه د تاسو ته پته هم نشته. مکه او مدینه د ځمکې په تمام کره ارض باندې چې کم دی د ټولو نه هغه محبوب ترین ځایونه چې د انسان زړه د هغې سره تړلی دی، بلکې مسلمان لا پرېږده د یو کافر زړه به هم د هغې سره تړلی. هلکه تاسو به مکې ته تللی وئ، مدینې ته به تللی وئ، موږ نه یو تلي. تاسو به تللی مسافر به پرې کسانو کې ډېر ناسي، تاسو به رسوات درې غرونو په شان هلته غرونه نه یې لیدلي، تاسو به داسې بهترینې چینې نه یې لیدلي، تاسو به داسې کولا او فضال ته نه یې لیدلي. هلته به تاسو ته صرف سرې شګې په نظر باندې راځي. ربه د آخر څه وجه ده چې د دې انسان زړه د هغې سره تړلی دی. الله فرمیل قرآن کولا وکړه، د یو صورت په سر باندې به تا ته راشي دا صورت مکی دی، د بل صورت په سر باندې به راشي دا صورت مدني دی. قرآن په مکه او مدینه کې نازل دی. پته ولګېده چې هغه عظیم کتاب په دغه کې نازل دی. هغه عظیم کتاب هغه سرو شګو له هم داسې فضیلت ورکړه چې نن دی یو کس ته دا وې راشه زه تاله د کالام غرونو چکر در کومه، دی به روژه زه وزګار نه یم فارغ نه یم، ته ورته وایې سوارې خامخا بیا یم، دی به په تا به سبا موبایل بند کړي چې دې روژې ته وګوره. او که نن تاسو ته چا وي چې هلکه ویزې راغلي د مکې او د مدینې چکر خلکو له ورکوي، نو تاسو کې به زه یم چې راسې څوک نه چې هغه وایي زه نه ځم. هر یو انسان به وایي زما پاسپورټ والا زه چې کم دی نو زه ځان مکې او مدینې ته ورسوم. آخر وجه سره الله پکې را برکتي قرآن نازل کړی دی. د کم قرآن د اورېدو توفیق د ولو توفیق چې رب کائنات تاسو له نن در نصیب کا. نو که چرته کې دا انسان در قرآن سره محبت پیدا کی
الله ته به نږدې کېږي ما 3 څیزونه دي پرې 3 څیزونو باندې غور شروع کې رب ته به نږدې شئ. نمبر 1 نوافل، نمبر 2 سجدې، نمبر 3 د قرآن سره عشق او محبت. قرآن له چې کوم دی په خپل غم او ښادۍ کې ځای ورکول، قرآن له په شپږ پوټه بدن کې ځای ورکول، قرآن د پاره چې کوم دی نو خپل اولاد وقف کول. 4-5 بچي الله درکړي، یو بچی 2 قرآن طرف ته مکمل طور باندې وقف کول. انشاءالله د کور برکات هم بیا وینا، انشاءالله د زندګۍ برکات هم بیا وینا. او کم ځای کې چې قرآن بیانېږي برکتي کتاب دی. نن موږ پر یک کولاو فضا باندې ناست یو، اسمان د لاندې نه موږ ناست یو، دې ځای کې د قرآن ختم مو شو، دې ځای کې تراویح مو شوې. تاسو د اسمان طرف ته لږ بره وګورئ، مخامخ موږ ته ستوري ښکاري، سپوږمۍ چې کوم دی نو ښکاري رڼا ده داسې. بره د هغه ځای کې فرشتو دی چې کوم دی دا ځای داسې ښکاري لکه بره چې موږ ته ستوري ښکاري. فرشتې د دې نه اندازه ولګئ چې په دغه ځای باندې اسماني کتاب تلاوت کېږي، ځکه چې په کوم دی اسمان والو تراسې چمک کې او پړقېږي. په دې وجه باندې برکتي هغه ځایونه دي چې په کوم ځای کې د قرآن تلاوت وشي، کوم ځای کې د قرآن ختمونه چې کوم دی نو دا وشي. او بیا د خونه او د مزې خبره ده. نن موږ وکتل دلته انسانان ناست دي، دا انسانان سره ټال نه راغلي، یو ځای بل سره میا بابا نه سره دې علاقې خپل کسان دلته کړي، د دې سره چې کوم دی د دې نه ګڼ تعداد کې چاپېر یو بل مخلوق دی موږ او تاسو ته نه ښکاري، هغه ملایک دي، فرشتې دي. فرشتې د قرآن اورېدو له اسمان نه ښکته راکوزېږي. نن دا ځای ډېر نوراني ځای دی، انشاءالله دعا به کوو، دعا به الله قبلوي. دا ځای ډېر برکتي ځای دی، دا ځای را کور ډېر خوش قسمته کور دی. د الله فرشتې هم نن دلته ختم په موقع باندې راځېرې شوي دي. د نبي علیه الصلاة والسلام صحابي دی، هغه صحابي د غربت په حالت کې دی، ځان له یوه سورلي ساتلې ده، غوجل وغیره نشته. هغه سورلي چې کوم دی نو راوسته د کټ په خپې پورې ویداره شپې نه چې دی نو دا وتړله. هغه صحابي وایي زه شپې پاسېرم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې قرآن محبت او عشق د صحابو په ذهن کې ورچولیو. صحابو ته به لږ ټیم هم میلاوېده، خپله زندګي به یې درې قرآن د پاره وقف کوله، نه په خپل جسم باندې و نه په خپل سر باندې و، د قرآن تلاوت په هم کو، زندګي قرآن له وقف کړې وه. رسول الله مبارک د یو جهاد او غزوې نه را روان دی، یو ځای کې شپه راسې کولاو میدان دی. صحابو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمیل، صحابو پرې ځای شپه تېرو پړاو اچو. صحابو ورته د الله رسول صحیح ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته صحابو 2 کسان به شپې پیره ولګوي، ټوله شپه چې کوم دی نو څوکۍ به کوئ، نور ملګري به وده شي. 2 کسو ذمواري واخیستله، الله رسوله تاسو بې غمه وده شئ، موږ به شپې څوکیداري کوو. کله چې کسان وده شول صحابه او 2 کسان چې دی نو دا څوکۍ ته پاتې شول، یو ملګری دی بل ته وایي چې ما او تا به ټوله شپه راسې یخ پاتې یو، نو کیدای شي په تام خوب غلبو کې په مام خوب غلبو کې ستړي یو، جهاد نه راغلي یو، داسې کار به وکړو چې ته وده شه او زه به نیمه شپه دا چې دی نو څوکي وکړمه، بیا به زه تا راپاسوم، زه به وده شمه، بیا به نیمه شپه در سهاره پورې چې کوم دی نو ته څوکیداري وکړې، نو خوب به هم څه نه څه وشي، څوکیداري به هم چې دی نو دا وشي. یو صحابي وده شو، دویم صحابي ودرېده، دی چې کوم دی نو څوکیداري کوي، دی وایي زړه کې مې را سوچ راغی چې هسې ولاړې نن چې کوم دی نو کولاو فضا ده، خوشی بیابان دی، د الله رحمت لاندینی اسمان تر شپې چې دی نو راشي، اواز کېږي څوک شته غوښتونکی چې هغه له ورکړی شي، څوک توبه کوونکی استغفار غوښتونکی شته الله یې ګناهونه چې کوم دی نو معاف کړي، څوک چې کوم دی نو داسې غوښتو والا نشته. نبی علیه الصلوۃ والسلام صحابي وایي زه ودرېدمه، ما مونځ شروع کړه، ما پکې قرآن شروع کړه، سورې کهف چې کوم دی نو دا شروع کړه. دشمن راغی چې دلته کې خو صحابه دي، دلته کې چې کوم دی دی به ودی موږ به اټیک وکړو، حمله به وکړو. وایي کتل یو کس ولاړ دی په مونځ باندې ولاړ دی. نبی علیه الصلوۃ والسلام صحابو ته په زړه کې د قرآن محبت ورچولی و، د قرآن عشق یې ورچولی و، د دې قرآن د اورېدو په وجه باندې به نه هغه په خپل جسم باندې و نه به په خپل سر باندې و. هغه صحابي ولاړ دی څوکیداري کوي، ودرېد مونځ ته، دشمن راغی چې زه اټیک وکړم، ځکه را تمام خلک ودرې. وایي که ته یو کس څوکیداري کوي، دی راغی غلی غلی چې اول دا څوکیدار ولم په غشو باندې، نو دی به راوغورځېږي، بیا دا نور کسان خو ودري زه به پې حمله وکړم. اخو د نبي علیه الصلوۃ والسلام صحابي د قرآن عاشق دی، غشی راوت جسم کې ورننوته، د مونځ مات نه کړه، قرآن خوند ورکړی دی، سورې کهف وایي، بل غشی راغی جسم کې ښخ شو، بیا هم چې کوم دی نو دا ضمیر دا اجازت نه ورکوي چې دا قرآن بیانېږي، قرآن زه ویمه تلاوت کومه، زه د دې جسم د خوږوالي د وجې نه چې کوم دی نو هغه قرآن پرېږدمه، غشي راتلل
مسلسل ننوتل بدن نوی نخکته شروع شوه یو سوچ ویوړ چې هسې نه قرآن خو خوند را کړی دی په خوږو باندې خو نه یم خو هسې نه چې د جسم نه وینه لاړه شي کمزوری شم را پرېوځمه او زه را ملګري را پانه سومه دشمن دی ملګرو ته نقصان ورسوي د هغې نه وروسته یې چې کوم دی نو سلام وګرځو او بیا ملګري را پاسول ورته وی قرآن خوند را کړو ضمیر اجازت نه راکو چې قرآن پرېږدمه خو صرف په دې وجه باندې ما چې کوم دی نو سلام وګرځو چې هسې نه تاسو ته څوک نقصان در ورسوي نبي علیه الصلاة والسلام صحابه د قرآن عاشقان چې کوم دی نو ګرځولي بیا تاسو وګورئ هغه صحابه دي ځنګل کې روان دي ځنګل کې شپه کوي یو مشر چې کوم دی نو دا یو ګټ ته ورخیږي او اعلان کوي چې اے ځنګل حیواناتو تاسو مونږه پیژنئ مونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګردان مونږه پیژنئ مونږ د قرآن طالبان یو مونږه چې کوم دی نو وپیژنئ مونږ پرې ځنګل کې شپه تېروو تاسو چې کوم دی نو خپل خپل بچي وباسئ ځئ صحابو یې مونږه منظري کتل خپل بچي راغستي مونږ شادوګان او شرمخان کتل خپل بچي راغستي په مخه باندې چې دی نو روان دي ځنګل مونږ ته خالي شو مونږه شپه په آرام باندې تېره کړه سحر بیا زمونږ مشر یو ګډ تخیږي بیا اعلان کوي موږ له مخې له حیوانات چې دی نو دا رالل ځنګل ته خپلو غارونو ته بیا رالل ولې صحابه د قرآن عاشقان ما خبره دې پورې راغستې وه چې کوم ځای کې قرآن بیانېږي هغه ځای ته ملایک هم راکوزېږي د الله د نبي چې کوم دی نو هغه صحابي دی وایي ما سورلي تړلې ده داسې زه چې کوم دی نو پاسېږم هره شپې او زه تهجد کومه تهجدو کې قرآن چې کوم دی نو دا ویمه ما چې کله قرآن شروع کړ تهجدو کې ما ته چې کوم دی ما قرآن شروع کړ زما سره کټ کې یو ماشوم بچی راسې پروت دی زما اس او سوارلۍ داسې ټوبونه شروع کړل وترېده ما وکتل چې راولې ما دې ماشوم ته نقصان ور ونه رسوي ما چې کله سلام وګرځو ما وکته زما په سر باندې راسې رستورو په شان څیزونه ښکته راغلي راټیټ شوي دي ما چې وکتل زه لږ ګبرا غونته کې شومه خو چې ما کله تلاوت بس که سلام مې وګرځو هغه ستوري په بره اسمان طرف ته روان شول په بره باندې خیږي سحر رالم نبي علیه الصلاة والسلام ته د الله رسوله بېګاره شپې خو مې عجیبه یو څه لیدلی دی نبي علیه الصلاة والسلام صحابي ته وایي څه دې لیدلي ما قرآن وی ما تهجدو کې چې کوم دی نو قرآن تلاوت کو زما سورلۍ دا چې دی نو وترېده ما ماشوم ته نقصان ور ونه رسوي ما چې سلام وګرځو ما خپل سر ته به راوکتل د اسمان نه ستوري غونته رڼاګانې ښکته راکوزې شوي دي ما چې کله قرآن پرېښودو تلاوت مې چې دی نو بس که هغه ستوري په بره باندې روان دي نبي علیه الصلاة والسلام جواب څه ورکوي چې دا ستوري څه دا شغلې او رڼاګانې څه رسول الله مبارک صحابي ته وایي تا ته پته شته دا رڼاګانې د څه دا د اسمان ملایکو د قرآن د اورېدو دپاره راغلی و که تا د قرآن تلاوت بس کړی نه وې تر سحره پورې به دا فرشتې دلته کې وې د دې مدینې په کوڅو کې به سهار خلکو د دې فرشتو ملاقات کړی خو تا قرآن هغه بس که هغه فرشتې په بره باندې وختې نن الحمدلله دا تاسو چې څومره کسان ناست یې که نه د دې نه په کثیر تعداد کې چې کوم دی زرونو تعداد کې دلته هغه نوراني مخلوق هم موجود دی هغه ملایک هم چې کوم دی نو دا موجود دي نو قرآن یو وفادار کتاب دی قرآن یو غیرتی کتاب دی انسان څه نه څه طریقې سره د دې قرآن سره تعلق راوسته صحابو ته وګورئ صحابو د قرآن نه مخکې چې کوم دی د هغو حالات وګورئ د قرآن نه وروسته د هغې حالات وګورئ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې د الله رسول فرمایل الله د عمر په زړه او ژبه باندې همیشه لپاره حق چې کوم دی نو دا ثابت کړی دی عمر که سوچ کوي حق سوچ کوي عمر که خبره کوي حق خبره کوي د عمر رضی الله تعالی عنه په ژبه باندې چېرته ناحقه خبره نه ده جاري شوې ښه دا 10 رکعات تراویح چې الحمدلله موږ کوو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مسجد نبوي کې خلک راغونډ کړل د الله نبي وفرمیل د عمر په زړه او ژبه باندې الله همیشه لپاره حق جاري کړی عمر فاروق هغه استیرا د الله رسول فرمیل په کوم لار باندې عمر فاروق روان دی شیطان د یری نه هغه لار چې کوم دی نو دا بدله کی د الله رسول فرمیل عمر فاروق هغه استیرا چې د معراج په شپه باندې بره وختم مال ته جنت کې عمر فاروق محل ولیدا عمره ما وکتل چې هغه ستا محلو ما دننه وکتل ستا هورې موجودې وې ما ورځم ور چکر کېږم عمر فاروق دا محل دننه وګورم عمر ستا غیرت رایا شو ته ډېر زیات غیرتي په کور باندې غیرت کې ستا کور ته در ننوتم عمر فاروق وجړل یا رسول الله په تا
باندې به زه غیرت کوم. هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د قرآن نه مخکې راغه حالات وګوره، خپله واقعه په خپله باندې بیانوي. قرآن وفادار کتاب، قرآن عزتون ورکولو والا کتاب، قرآن د انسان مراتب چې کوم دی مرتبو چتولو والا کتاب. د دې قرآن سره دا شی شخص ساتئ لکه څنګه چې وساتلی. نن الحمدلله پرې دومره ګڼه کې رلته را مجمع دا ستاسو سره قرآن سره د محبت کولاو ثبوت دی چې د مختلفو ځایونو کسان راغلي د قرآن ختم ته دا چې کوم دی نو حاضر شوي دي. عمر رضی الله تعالی عنہ یو پیره د مرګرو سره روان دی، یو ځای ته راسې ورورسېره، یو داسې یو خټ غونډه کې ونې ولاړې دي. عمر فاروق مرګرو ته وایي لږ ودرېږئ. قافله چې کوم دی نو ودرېده، مخکې ښکته عمر فاروق ګوري، هغه خټ طرف ته راسې ګوري، سترګو نه اوښې رالې. خلکو ورته امیر المؤمنین ولې ورته وایي چې ما ته هغه دور را یاد شو، کوم دور کې چې ما قرآن په سینه پورې نه و نیولی. هغه دور کې زه وړوکی وم، ما وړوکوالي کې چې کوم دی د کلي د ماشومانو سره بدې خټ ته چې کوم دی غر ته اوښان راوستل. خو زما ملګري پوهه و هغه د اوښانو د سرولو په طریقه باندې پوهېدل، زه نه پوهېدم. ماښام به موږ اوښان کور ته بوتلل، زمونږ مشران به لارې ته راوتي وو، د نورو ملګرو پلرونه هم، زما پلار به هم راوتی وو. د هغو اوښان به ماړه و، زما اوښان به نهر و. زما پلار به ماله ګزار راکړه چې عمره نن ته ماله اوښان نشي ساتلی، سبا ورځې به لا ته څه کوې، سبا ورځې به ستا کوړمه کېږي ته به څه کوې. زه هغه عمر یم چې ماله په وړوکوالي د اوښانو سرولو نه راته. نن الحمدلله قرآن می پسینه پورې ونیو. نن هغه عمر فاروق ته چې په خپل دور خلافت کې ځمکه باندې زلزله راله، عمر فاروق کوړه راوغسته ځمکې لرې راواچوله. ځمکې ولې خوځې؟ ولې په تا د پاسه عمر د انصاف فیصلې نه دي کړې. څه تاریخ ګواه دی چې په هغه ځای باندې تر ننې ورځې پورې بیا زلزله نه راغلې. دا د عمر فاروق شان د قرآن نه مخکې وګوره، د قرآن نه وروسته وګوره. موږ مخکې چې کوم دی ابوبکر قرآن یې په سینه پورې ونیو. نن ورته څوک ابوبکر ویلی شي؟ یو ماشوم بچی به راپاسي چې ابوبکر ولې وی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایه دا القابات ولې میلاو شل؟ قرآن یې په سینه پورې چې کوم دی نو دا ونیو. لہذا هم هغه قرآن دی، هغه قرآن دی چې چا په سینه پورې نیولی او شان یې ورکړی، چا یې دشمني کړې ده، الله ذلیله کړی. ابو لهب چې کوم دی د نبی علیه الصلاة والسلام تره دی، او ابو لهب خپل نوم عبدالعزا وخا. دا تبت یدا ابي لهب وتب پرې صورت کې چې کوم دی نو خیرې دی ابو لهب ته شوي دي. د خپل نوم عبدالعزا او ابو لهب معنی د لمبې والا، د اور لمبې والا. لهب چې کوم دی دا بالکل سره لمبه چې لوګې په هغې کې نه دی ته لهب وایي. اوس دی عبدالعزا ته به خلکو ابو لهب ولې وی؟ د اور لمبې والا. دی د رنګ نه تک سرو تک سرو ښایسته او ډېر زیات، او د هغې سره سره چې کوم دی د نبی علیه الصلاة والسلام د خاندان نه قریشي خاندان نو اعلی نسب والا عربو کې یو طرف ته نسب والا، بل طرف ته چې کوم دی نو حسن والا. خو د نبی علیه الصلاة والسلام مخالفت شروع کړه، د قرآن مخالفت شروع کړه. رسول الله مبارک پر روانو خلکو ته به یې دا وایي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون. ای خلکو لا اله الا الله وایي کامیاب بشئ. سورې دغه تبت یدا ابي لهب وتب د لاندې نه مفسر چې کوم دی نو لیکلی دي چې کله نبی علیه الصلاة والسلام روان دی خلکو ته وایي قولوا یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون. ای خلکو لا اله الا الله کامیاب بشئ. شاته یو سړی ورپسې رجولې کې ګټې راغستې، مخکې پرې نوجوان باندې ګزارونه کوي. خلکو ته ای خلکو واورئ د دې نوجوان خبره ونه منئ، دا کذاب او دروغجن دی. راوي ما تپوس وکړي چې دا مخکې څوک دی، شاته څوک دی؟ وی دا مخکې محمد رسول الله هغه پیغمبر دی چې مخکې به خلکو ورته صادق او امین وي. دا شاته ابو لهب ترې ورپسې دی، مخکې را الله د دین پرچار کوي، دی په کاڼو باندې ولې خلاف ورزي کوي؟ رنګ هم اعلی، نسب هم اعلی، د قرآن خلاف ورزي شروع کړه. قرآن ورته خیرې وکړې تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. قرآن دته هم خیرې وکړې، ښځې ته وله هم خیرې وکړې. الله ذلیله مړ کړه. پمپ یې ولګېد، پمپ موږ ورته پښتو کې پمپ وایو. بدن اسقاش اسقا بوی تی ته بچي به ورله نږدې نه ورتلل، مړ شو مردار شو. بعضې مفسرین وایي چې دې بچو راسې اوږده اوږده ډانګي کټ کړل، هغې کې راسې ورغړو یو کندې ته ښکته راسې، او چا ولې راسې دیوال نه شاته یې کړه، دیوال یې پرې دې طرف ورغړو چې را پمپ موږ ته منتقل نشي. اسقا بدبوی تی چې کوم دی نو خطا ذکر قرآن خلاف ورزي کړې وه. بل طرف ته عاشق د قرآن حبشي خاندان د رنګ نه چې کوم دی نو تک تور دی، آزاد هم نه دی، پردی غلام دی. حضرت بلال رضی الله
تعالی عنہ قرآن سینه پورې ونیو د رنګ تور دی د نسل نه حبشي دی بالکل چې کوم دی آزاد هم نه دی حر نه دی دا چې کوم دی نو رقه یو غلام دی هغه غلام هغه تکتور هغه حبشي نسل راغی قرآن په سینه پورې ونیو نبی علیه الصلاۃ والسلام په در کې پریوته د قرآن د زده کړې دپاره د قرآن عاشق چې کله ثابت شو نبی علیه الصلاۃ والسلام یو پیروي بلاله سحر ورته وی بلاله کم عمل کې ورته وی یا رسول الله ولې څه وجه را تپوس دې وکړه ورته وی بلاله بیګا خوب کې چې کوم دی نو جنت کې روان وم ما وکتل جنت کې زمانه مخکې د چا د پڼهو د پیزارو کړه سارو ما د فرشتو نه تپوس وکړه مخکې څوک روان دی ما ته یا رسول الله ستا غلام بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ روان دی الحمدلله او بیا تاسو به ولې نبی رسول الله نه درجه اوچته وسه نه درجه اوچته نه مخکې بیا ولې روانو دنیا کې به مخکې روانو یا رسول الله ته ورسته راځه زه به مخکې ځم یا رسول الله زما سینه به ستا دپاره ډالي دشمن که مخامخ ناسې ګزار کوي اول به زما سینه شلیږي د هغې نه وروسته به دشمن تا ته در رسي اول به غشی زما په سینه رامنې کېږي د هغې نه وروسته به دشمن تاله درځي هلته کې هم چې کوم دی نو مخکې روان دی بلال حبشي له الله درجه ورکړه د قرآن په ذریعه سره چې کوم دی نو درجه ورکړه تاسو وګورئ هغه سلمان فارسي رضی الله تعالی عنہ د ایران نه روان دی د قرآن عاشق راوخته نبی علیه الصلاۃ والسلام زما د اهل بیتو نه دی صهیب رومي وګوره هغه ضعفا او کمزوري صحابه وګوره کوم چې د قرآن دپاره ځان وقف کړو قرآن دپاره زندگی وقف کړې الله کم کمال ته او کمې درجې ته چې کوم دی نو ورسول نو انشاءالله نن منګه درې سیزونه دا زده کړل چې خدای ته به خلک ورنږدې کېږي نمبر 1 نوافل بیا پروژه کې آسان د شیطان تړلی شوی دی کوشش کوئ چې هر ټیم تاسو نوافل د فرایض سره ادا کوئ ځکه ستاسو نفل دا په فرضو باندې بدلیږي قیامت په ورځ باندې ستاسو فرضو کې چې کوم دی نو کوتاهي راغلی ده دا نفل په فرضو باندې بدل شول ستا چې کوم دی نو هغه خانه پورې وشوه د هغې سره چې کوم دی نو کثرت سجدې او سجدې هم په نفلونو کې ډېرې زیاتې لګي خبردار تراویح چېرته پرې نه رہی دې کې څلوېښتو سجدو خدای پاک تاسو له توفیق درکوي او دریم نمبر چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وایي خوب کې راته رب کائنات وفرمیل چې امام احمد بن حنبل یو انسان ما ته رانږدې کېږي د قرآن په ذریعې سره به رانږدې کېږي نه انشاءالله قرآن به نه پریدو قرآن چې کوم دی نو دا به وایو چا چې ویلی دی د هغه دپاره مسله اسانه ده چا چې نه دی ویلی نو هغه دې د هغې کس سره کښېني چا قرآن ویلی دی هغه ته دې وایي ته یې وایه زه به چې کوم دی نو دا اورمه او د هغې سره رمضان مبارک کې دا خپله ژبه چې کوم دی نو دا په ذکر باندې لمده ساتئ دا خبره ذهن کې یاده ساتئ د رمضان مبارک دا یو څو لمحات دي ګورئ دا لږ غونده کې وخت یې نیمې ته خبر ورسېده موږ په ځان پوه هم نه شو د نیمې نه خبر ورواوښته ټول عمر د انسان ټوله زندگی ډیره زیاته قیمتي را خو د رمضان مبارک دا زندگی ډیره زیاته چې کوم دی نو دا قیمتي را لہذا د قرآن په ذریعې سره الله ته ځان ورنږدې کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته ذهن کې را خبره کېښوده ما د صحابو څه واقعیت تاسو ته چې کوم دی نو بیان کړل چاته چې الله په ذهن کې را حقیقت ورکوز کړی دی د رسول الله مبارک لور ده حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها یو پیره د جمعې په شپه کې هغه نفلو ته ودرېده نفلو کې قرآن شروع کړه د جمعې شپه را تحیات تشهد باندې کېناسته او کله چې تشهد باندې کېناسته سلام یې لا نه دی ګرځولی سحر مؤذن چې دی نو دا اذان شروع کړه بانګ شروع کړه دا په ژړا شوه ربه ستا دا شپه دومره کمزورې ستا دا شپه چې کوم دی نو دومره لنډه چې ستا د جمعې شپه چې کوم دی زما 2 رکعاتو نفلو ته هم چې کوم دی نو دا پوره نه شوه په دې وجه الله تعالی دنیا کې چې کوم دی داسې هستۍ پیدا کړې چې خپله زندګي د قرآن دپاره چې کوم دی نو دا وقف کړې ده حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابي دی د قرآن سره دومره مینه او محبت چې کله باغیان کور ته ور واوښتل عثمان رضی الله تعالی عنہ لګیا د قرآن تلاوت کوي یو باغي ولا په سر باندې گزار وکړه د عثمان رضی الله تعالی عنہ مازغه ښکته په قرآن باندې چې کوم دی نو راوغورځېدل اوله سپاره کې فسیکفیکهم الله دې ځای ته ور رسېدلی دی هم په دغه لفظ باندې په ښکته باندې مازغه هغه را پرېوتل پته ولګېده شهادت الله ور نصیب کړه قرآن سره چې کوم دی نو شهادت ور نصیب کړه نه انشاءالله قرآن به دا چرته نه پرېږدو او د هغې سره چې کوم دی په خپل غم خارې کې به هم دا قرآن چې دی نو دا داخلو که په موږ باندې غم راځي که په موږ باندې ښادي راځي ګورو به چې د قرآن تعلیمات په دې کې چې کوم دی نو دا سري د هغې سره چاله الله تعالی اولاد ورکړی دې قرآن ته چې کوم دی نو دا کېنوئ انشاءالله د خپل کور برکات هم بیا ته وینا د خپل رزق برکات هم ته وینا یو کس راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته شکایت وکړه یا رسول الله زه د خپل ټول کور بوج چې کوم دی نو زما په سر باندې ریک زما یو ورور دی ستا سره ناست دلته کې یا رسول
الله ستانه چې کم دینو دین زده کوي دته لږ دا ووایه چې زما سره د کور پرې محنت کې لږ اوږه اوچته کړي لږ چې کم دینو ستاره خوانه لږ راپاسي نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل دا تا ته چې رزق میلاویږي دا هم د رب برکت دی دا د رب په برکت سره انشاءالله که تاسو خپل بچی د قرآن ته وقف کړل ما وی دا غیرتی کتاب دی دا وفادار کتاب دی دنیا کې هم انسان داسې نه پرېږدي او انشاءالله چې کله ستاره دوه سترګې پناه شوې او ته قبر طرف ته ورکوشې دا غیرتی کتاب هلته کې هم ستانه چې کوم دی نو جدا کېږي نه د دې انسان سره پرې قبر کې نکیر منکر راشي هغه دوه فرشتې د دې انسان سره حساب کتاب کوي دا قرآن ورته وایي نږدې مه راځئ زموږ دا ملګری یو ناشنا ځای ته راغلی ستاسو نه یره محسوسوي هغه وایي موږ صرف 3 تپوسونه کوو د هغه ځای نه وکئ نږدې مه راځئ د هغه ځای په تپوسونو باندې مجبوره کړي واپس ځي هم دغه غیرتي کتاب دا انسان د قبر نه پورته شي دا غیرتي کتاب بیا عمر پسې دی د الله رسول فرمیل قیامت په ورځ باندې به دغه قرآن رب کائنات ته سفارش کوي دا انسان جنت ته نه داخل کړی تر هغه وخته پورې قرآن ستانه جدا کېدو والا نه دی داسې وفادار کتاب دی دا قرآن چې کوم دی نو خپل کوي د دې سره محبت چې کوم دی نو دا ساتئ انشاءالله ستاسو مال کې به هم برکت دی ستاسو زندګۍ کې به هم برکت دی څنګه چې کوم دی نو قرآن 1400 کاله مخکې چې کوم دی عربو کې کم حالاتو خلکو به د یو بل په کوپړو کې چې نو دا وبسکل غیرتي انسان به هغه خلکو منه د چا په بلې باندې به داسې په لاین باندې پردي سرونه پراته و کوپړې به پرتې وي قرآن چې څنګه راغی انقلابات رالل یو بل کې اخوت او ورورولي رالاک محبتونه چې کوم دی نو رالل نفرتونه مکمل طور باندې ختم شل اوس تاسو را دومره کسان چې دلته ناستئ دې کې د مختلفو اطرافو خلک دی دا یو بل سره خواته خوا چې کوم دی نو ناستئ که چېرته تاسو د قرآن محفلونو ته راسئ حاضرېږئ انشاءالله ستاسو زړونو کې به الله محبتونه ورچي نفرتونه به خود چې کوم دی نو کډه کې وځي به خو د دې اصل وجه را نفرتونه ذکري چې موږ اصل کې قرآن چې کوم دی نو دا پرېښودی نو دا 3 سیزونه خپل کوي انشاءالله رب کائنات ته به نږدې شي نوافل ډېر زیات کوئ نوافلو کې سجدې اوږدې اوږدې لګوئ د هغې سره سره چې کوم دی نو قرآن که رمضان او که غیر رمضاني انشاءالله دا قرآن وفادار کتاب د دنیا کې هم نه پرېږدي د قبر کې هم داسې خالی نه پرېږدي آخرت کې هم داسې خالی نه پرېږدي انشاءالله جنت ته چې کوم دی نو دا به وررسئ نو چا چې دلته کې ختم تاثیر شوي دي هغه د الله لاک لاک شکر ادا کړي خدای پاک دا د کوم ځای نه د حافظان موږ له راوستل چې موږ قرآن واورېده مونږ قرآن چې کوم دی نو دا وي او انشاءالله سبا بله ورځ نه بیا د قرآن کریم ختم شروع کړي چې ټول هم پرې ختم کړي انشاءالله هغه حاضر شو د اول نه تر اخره پورې چې کوم دی نو دا واورو مارتوي پروس کال به ډېر کسان دلته کېو مونږ پروس کال دلته چې کوم دی نو پرې شپه باندې دلته حاضر شو شاهد چې پروس کال پرې محفل کې زموږ سره داسې کساني نن په هغو باندې یوه ټرالې خاوره له پاسه اوښتې را نن هغه نشي کولی ختمونه نن هغه تراویح نشي کولی نن هغه نوافل نشي کولی کېدای شي پروسکني داسې کسانی چې نن په کټ کې پراته صرف ساه اخلي زړه به یې غواړي خو کولی به یې نشي نن الله وخت را کړی نن الله جسم را کړی نن صحت چې کوم دی نو را کړی راشئ دې قرآن ته چې کوم دی نو ودرېږئ انشاءالله دغه جسم چې کوم دی نو ستا به قبر کې هم سالمي آخرت کې به هم د عذاب نه چې کوم دی نو سالمي الله دې موږ له پر یو څو خبرو باندې د عملو کولو توفیق راکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.